سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو کتونکو. خالد خان مومند یم، تاسو ګورئ سونه پښتونخوا. دا وخت موږ د پیښور جامعه عثمانیه کې موجود یو، کومه چې صرف یو مدرسه نه ده بلکې دا یو لوی یونیورسټي هم ده، اکیډمي هم ده او د نورو مدرسو نه ډېره زیاته مختلف ده. دلته دیني علوم سره سره دنیاوي چې کوم عصري علوم دي نو د هغې درسونه هم کیږي او د دې نه علاوه نور هم هلې ځلې کیږي. د دې مدرسې پوره وزټ چې کوم دی هغه به تاسو له موږ درکوو او د دې طالب علمانو سره استادانو سره موږ به خبرې اترې کوو. تاسو موږ سره اوسئ. جامعه عثمانیه کې موجود یم. دلته د دې جامعه مشر یا انچارج په حیث کارکوونکي مفتی آصف محمود صاحب سره موجود یم، څوک چې دلته د ډېرې مودې راهیسې نه صرف د درس او تدریس هلې ځلې کوي بلکې د دې پوره زه به دې ته یونیورسټي ویم، مدرسه به دې ته نه ویم، د دې یونیورسټي یا د دې جامعه عثمانیه چې کوم دی چې څومره ذمهداریانې دي هغه دوی ترسره کوي. دوی سره خبرې اترې کوو. مفتي صاحب السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. ویره ته د دې پوره چې کوم د تاسو جامعه عثمانیه یا دا چې کومه یونیورسټي جوړه شوې ده په دې اړه راته ووایئ چې دا کله جوړه شوې ده او د دې چې کوم مقاصد دي هغه څه دي، دلته کم کم علوم چې کوم دی کم کم درسونه دي هغه ورکړی کېږي. ډېره مهرباني. جامعه عثمانیه دراصل تاسو چې دغه وخت قبضه کې ناست دی دا یو فرع ده، یو شاخ دی. جامعه عثمانیه پېښور چې زمونږ مین کیمپس اور مرکزی کیمپس چې دی هغه په پېښور کې په صدر نوتیه کې دی. نو دا دې اسټیبلیشمنټ چې دی هغه 1992 کې شوی دی، آغاز هغه نه شروع شوی او بیا تقریبا سن 2000 نه دا ځای کې دا کار شروع شو، تعمیرات وغیرہ ابتدا سالکانو نه شروع شوه اور هغه فاؤنڈر دی حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب. دا هغه یو دا تمنا و یو خواهش و چې یو جامعه داسې دینی مدرسه تیار شي چې هغه دنیوي دینی علومو نه خو ښه هغه یعنی پاغه کې ښه کلک او ښه تکړه وي او ښه پکې ماهران وي، خو ورسره چې هغو ته د دنیوي حالاتو د علومو او چې کوم زمینی حقایق دي د هغو م ادراک وي. نو په دې سوچ او فکر سره د جامعه عثمانیه بنیاد په نوتیه کې 1992 کې شوی دی. یو تقریبا 40 مشومانو نه آغاز وشو، یو 2 استادان 3 استادان داسې ابتدا وشوه او نن تاسو ګورئ چې تاسو په خپله دې ته یونیورسټي وایئ. نو اگر چې موږ باقاعده رسمي طور باندې دا یونیورسټي اسټیبلیش کړې نه ده، خو بهرحال اراده ده مخکې هغې دپاره موږ روان یو چې په سرکري حیثیت سره هم دا یو بحیثیت یونیورسټي راشي. دغې وخت موږ بعض چې کوم پروګرامونه دي چې موږ کالج حوالې سره دي، بی ایس حوالې سره دي او سکول بورډ سره موږ افیلیشن دی، پېښور یونیورسټۍ سره افیلیشن دی. 2 ډپارټمنټ دلته باقاعده بی ایس انګلیش، بی ایس اسلامیات روان دي. درس نظمی مکمل ده، یعنی د اول درجې نه ونیسه تر د اخره درجې پورې. دغه رنګې په فقه کې تخصص هغه هم د ادارې پروګرام دی روان دی او ورسره شعبه حفظ د قرآن یادولو دپاره اداره چې هغې کې یو ګڼ مشومان تقریبا 400-500 مشومان به یک وخت چې دغه قرآن یادوي هغه هم روان ده. او دا سکول شعبه تاسو ګورئ، کالج شعبه ګورئ او مخکې دغه هم ارادې دي چې انشاءالله موږ په دې کې مزید استحکام حاصل کو، تجربه وشي. نو یو 2-3 ډپارټمنټ به نور هم زیاتېږي چې هغه آی ټي شو، هغه اکنامکس شو، دې باندې مشوره کېږي بیا انشاءالله، چونکې هغې دپاره 4 ډپارټمنټ ضروري وي، تقاضي وي. نو ارادې دغه دي او چې کوم څومره هغې دپاره ریکوایرمنټ دي د پراپرټي حوالې سره الحمدلله هغه هم پوره شوي دي. دغه وخت دا ادراک وکړو، دا محسوسه کړه چې سکول ضروري دی، کالج ضروري دی
نو موږ به دغه تمنا لرو چې سکول کې هم دغه شان دینی مدرسې چې کوم اسباق دي درس نظامي د هغه هلته شروع شي دا چې ادارو میانس کې د تفریق ختم شي. ظاهره خبره ده چې یو سوچ او فکر چې دا هغه عملي شکل کې چې راشي نو بیا خلک هغې پسې روان وي. نو نن زه ډېر خوشحاله یم په دې خبره چې جامعه عثمانیې هغه عملي شکل اختیار کړی دی. اوس هغه صرف سوچ فکر هغه خلکو باندې خلک په څنګه پوه شو هغې دپاره عملي شکل جامعه عثمانیه د خلک وزټ کوي او لګیا دي خپلې ادارې په دې ترتیب باندې راولي. او ډېرې داسې ادارې دي چې الحمدلله چې هغلته به تاسو ګورئ چې هغلته به یو دینی علوم درس نظامي به هم وي او سکول وغیره به هغې کې شروع شوي. منګه هغه ابتدایي ماشومانو ته دا وایو چې تاسو دغه وخت کې تاسو عمر د زده کړې ده تاسو ښه زده کړه وکئ او بیا د ملک او د قوم خدمت وکئ چې هغه یو د جومات په امامت په حیثیت سره یو ادارې کې خطیب په حیثیت سره یو تعلیمي ادارې کې استاد په حیثیت سره حتی چې موږ خپل بچي دې دپاره هم تیارو انتظامي فوج ته لاړ شئ ایرفورس ته لاړ شئ نیوي ته لاړ شئ او دغه رنګې تاسو انتظامي لحاظ سره CSS وکئ او نور چې کوم د مقابلې امتحانونه دي چې په هغې کې یعنې د اهم خدماتو موقع ملوي دي شي. نه صرف دا چې موږ ورته وایو بلکې موږ الحمدلله فضلا لګیا دي هم چې کوم دفاعي ادارې دي په هغې کې هم محنتونه خدمات کوي او زموږ د طلباو لګیا دي CSS ایګزامونه هم ورکړل او نورو کې هم خدمتونو کې هم الحمدلله په قومي سطح باندې هم صوبایي سطح باندې هم او مقامي سطح باندې کوي الحمدلله. همدغه عوام د سره مددونه کوي او زه به دا وایم چې همدغه سرکاري خلک حکومتي خلک په خپله د سره مددونه کوي او دغو طالبانو نه دغو علماو نه دعاګانې غواړي. نو ما خپل خیال دا دی چې هره مدرسه په دې کې اهم رول ادا کوي او ما په نظم باندې خو داسې مدرسه چېرته نشته چې هغه د خپل ملک د خپل قوم او د خپل مذهب چې ده هغې ته نقصان ورسوي. زمونږ مشرانو حضرت مفتی صاحب او نور زمونږ کوم مشران دي هغوی دا محسوس وکړل چې یاره زمونږ یو د طالب علم په معاشره کې زمونږ کوم ماشومان دي او بچي دي نو مونږ دوی ته د دیني تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکو چې دا ماشومان بیا فارغېږي نو چې دوی په بهتري طریقې سره د دین خدمت هم وکړي او ورسره د قوم او د ملک او د ملت خدمت هم وکړي. نو د هغې دپاره مونږ په 2007 کې مونږ د عثمانیه چې لنډ ګېډ مې د هغې بنیاد کېښودلو. 2007 نه چې کوم دا سلسله روانه ده زمونږ د تعلیمي کومه سلسله ده درس نظامي او درس نظامي سره سره سکول هم دا ماشومان وایي. بیسک زمونږ ایډمیشن چې کېږي دا صرف او صرف په کلاس 8 کې کېږي. مونږ 8 کلاس کې داخلې ورکوو دې نه علاوه زمونږ ایډمیشن نشته دی. نو مونږ ته الحمدلله د دې ټول KPK نه او د KPK نه علاوه کوم پنجاب یا بلوچستان د هغې نه هم مونږ ته کینډیډیټس هغه باقاعده راځي. تقریبا مونږ چې کوم انټري ټیسټ دپاره کوم اشتهار مونږ وکړو ایډورټایزمنټ وکړو د هغې نه پس زمونږ کوم تاریخ متعین شي 801,000 پورې کینډیډیټس وي. کوم ټیسټ مونږ کنډکټ کړو نو هغې کې بیا زمونږ سره مونږ تقریبا خپل چې زمونږ کوم کرایټیریا ده د هغې په مناسبت سره مونږ 100 یا 120 پوسټنټان مونږ هغې کې سلیکټ کړي. نو دې کې مونږ سره بیا د 8 نه کم تعلیم شروع شي نو مونږ سره د شروع کېږي د میډل لیول نه او د دې چې کم اختتام کېږي بیا نو دا بیا په ګریجویټ لیول باندې د هغې اختتام کېږي. 8 نه واخله تر د میټریکه پورې زمونږ سره دا 3 کم کال دي. په دې 3 کال کې ماشوم میټریک هم وکړي او میټریک سره سره د درس نظامي کې 2 درجې علم هم وکړي. میټریک کې ورته مونږ دوی ته ساینس هم ښیو دې سټوډنټانو ته
ساينس کې کمپیوټر ساينس هم شته دی او میډیکل او انجینیرینګ چې کوم ترتیب دی هغه هم شته دی ورسره سمپل آرټس او هیومینټیز ګروپ دا هم شته دی بیا د میټرک نه پس بیا زموږ سره انټر لیول دی انټر لیول کې سټوډنټس بیا زموږ سره هغه جدا شي اف ای سی کې ځان ته شي جي آی کې بیا کمپیوټر ساينس ځان نه دی او آی بایو میډیکل ځان ده او انجینیرینګ ځان دی ورسره هیومینټیز ګروپ دی کې بیا زموږ سره مختلف فیکلټیز دي آی کې بیا هیومینټیز ګروپ هم وي میډیکل ګروپ هم شته دی انجینیرینګ هم شته دی او کمپیوټر ساينس دا ګروپ بیا دا ماشوم چې کله موږ سره سیکنډ ایئر ته ورسیږي نو سیکنډ ایئر کې دی بیا زموږ سره هلته کې د درس نظامي ورسره 4 درجې کمپلیټ کیږي هغه 4 درجې چې دی کمپلیټ کی ورسره اف ای سی هم کی اف هم کی مخته بیا دی لاړ شي بی ایس لیول ته کی په بی ایس لیول کې بیا زموږ سره عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج کې زموږ سره فیر حال 2 ډپارټمنټ دي یو ډپارټمنټ زموږ سره اسلامیک سټډي دی او دویم ډپارټمنټ هغه زموږ سره انګلیش دی جی نو دا سټوډنټس زموږ سره الته کې چونکې بی ایس زموږ سره 4 ایئر دی نو 4 ایئر کې چې دی الته کې د پېښور یونیورسيټي سره زموږ کوم افیلیشن دی د بی ایس حواله سره د عثمانیه پوسټ ګریجویټ حواله سره نو بیا دا ماشومان زموږ سره دا سټوډنټان چې الته کې بی ایس ډیګري کمپلیټ کوي په انګلیش کې یا په اسلامیک سټډي کې نو د دې سره وسره دوی دلته کې درس نظامي هم کمپلیټ کړی او د وفاق المدارس نه باقاعده د دوی عالم فاضل او د هر څه سره رسیدلی نو په یو وخت کې الحمدلله زموږ دا فوزله په دې پلیټ فارم باندې د عثمانیه سکول اینڈ کالج پلیټ فارم باندې هو د جامعه عثمانیه نه باقاعده علما او دور حدیث کمپلیټ کی او ورسره د پېښور یونیورسيټي نه وی بی ایس ډیګري هولډرز هم قدرمنو کتونکو دا وخت په همدغه مدرسه کې د حفظ کلاس یو استاد محترم سره ناست یم دوی سره خبرې اترې کوو او پوښتنې دې کوو چې د حفظ کلاس چې کوم دی په هغې کې څه صورتحال وي او د هغې نظام څنګه وي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو لومبې راته خپل نوم ووایئ او په دې مدرسه کې تاسو په کوم حیث باندې کار کوئ زما نوم جی محمد جابر دی د فراغت میم د عثمانیه نه شوی دی او دلته د شعبه حفظ کلاس سنبالوم جی او بل د دې نه علاوه د دې احاطې واردني ذمہواري دا هم زما دی جی صحیح ده د یو حفظ کلاس که مونږ خبرو وکړو نو په هغې کې تاسو یو ماشوم باندې قرآن حفظ کولو څومره مدت وي څومره وخت کې هغه زده کولی شي دې کې جی چې الک مونږ کله ړومبی ته ټیسټ حلونو دې کې مونږ 3 ګروپونه جوړ کړو یو په دې کې اعلی ګروپ وي دویم متوسط وي او دریم ادنا ګروپ وي چې کم اعلی ګروپ وي نو په هغې باندې مونږ کوشش کوو چې په یو کال کې حفظ وکړو چې کم متوسط ګروپ وو د هغې باندې مونږ کوشش کوو چې 2 کالو کې حفظ وکړو چې کم بالکل ادنا طالب علم وي ذهني کمزوری نو هغه مونږ د 3 کالو نه لیټ کوو په 3 کالو کې د هغه حفظ مونږ مکملوو جي په عامه توګه خبره وکړو حافظان یا دغه شانتې د مدرسې متعلق خلکو هغه سوچ لږ منفي شوی دی نو په دې وخت کې چونکې تاسو یو ذمہوار کس یې د یو ملک د قام او دغه شانتې د یو دین خدمت لپاره د مدرسې او طالب علم څه کردار ادا کولی شي الحمدلله دلته لکه د خلکو خو مختلف منفي سوچونه وي خو زه چې دا ویم چې خلکو زمونږ دغه ماشومان د طلبا د مدرسې خلک نه وي لیدلي چې هغې کله دلته راشي دغه طلبا وګوري دلته خو چې دا هلکان وي 24 غنټې دی په همدغه تلاوت او په ذکر اذکار کې تیریږي او دا د خپل قوم ملت دپاره دا یو اهمه ذریعه ده د خدمت نو هغه خلک چې کله دا خلک یې نه وي لیدلي د هغې خو مختلف سوچونه خو چې دلته راشي حقیقت نه به خبر شي زه ډېر زیات خوشحاله یم زما چې څومره هانریبل او ریسپیکټیبل او محترم اساتذو سره زه پاتې کېږم بهترین ماحول دی بهترین اساتذه دي بهترین ملګري دي او انشاءالله تعالی بس مو خدای طلب کړي دلته لپاره دلته یې راغوستي یو او د خدای دین حاصلو وسره یو ژبې م زده کوو او دیني علوم سره عصري علوم حاصلو او انشاءالله دا زموږ د خدای نه ډېر لوی توقعات دي چې موږ به انشاءالله د دین غوند دنیا کې خورو
زما نوم بشیر الله خلوزي دی او زه دلته د انګلیش ټیچر په حیث باندې کار کوم او دلته د وړو کلاسونو والا تر د انټرمیډیټ لیول پورې د BS لیول پورې د انګلیش څومره مختلف سبجیکټس دي هغه موږ دلته لولو کسانو ته او دا شانه دا یو لینګویج لیب دی دلته موږ د ماشومانو ته هغه د انګلیش هغه AV آډیو ویډیو په ذریعه باندې دوی ته موږ ټرین کوو دغه شانه د مختلف اکسنټ هغوی دوی ته ښیو او دغه شانه دوی چې کوم دی په دې په ذریعه باندې ډېر څه زده کوي دلته د کلاسونو دغه ډیوریشن مختلف دي د ځینو کلاسونو 40 منټه نیمه ګنټه 15 منټه او ځین د دې نم ډېري کوم د BS لیول دی دغه به لږ ډېري 2 ګنټې یوه نیمه ګنټه دوی پورې باقي دلته چې کومې ژبې لوستل شي په هغه کې عربي ده انګریزي اردو او بیا داسې ده چې په کوم سکول لیول دی په هغه کې انګریزي بیسک ده او عربي سیکنډري لینګویج او د چې کوم درس نظامي دی یعنې دیني علوم دي نو په هغه کې به د دې برعکس چې انګلیش چې کوم دی سیکنډري لینګویج په طور او کوم عربي چې دا په پرایمري لیول باندې پړاویږي مکتبه کې هر قسمه کتابونه چې کوم دی هغه موجود دي دینی کتابونه هم او څنګه چې تاسو وویل چې دلته کې عصري کوم علوم دي دغه کتابونه هم دلته موجود دي دا د طلباو دپاره یو سهولت دی هغه طلبا چې کوم BS کول غواړي یا د دې نه علاوه سکول کالج طلبا د هغو دپاره لکه کوم علوم زده کول غواړي انګلیش کې موجود دي عربی کې هر یو زبان چې کوم دغه کې دا کتابونه موجود دي لکه مکتبه کې نور هم موجود دي هر قسمه کتابونه موجود دي مثال په توګه علم فقه شو دغه شانته علم حدیث شو تفسیر شو او دغه شانته خطبات وغیرہ سیرت شو تاریخي کتابونه او د ساينس دا کوم دغه کې پڑھاویږي سکول یونیورسيټو کې هغه ټول دلته موجود دي مفتی ارسلان مدرس جامعه عثمانیه دا موجوده چې تاسو کوم د عجایبګر ماشاءالله ګورئ دا الحمدلله تاسو ته پر ودا خبره یقینا یو عجیبه وي چې په یو دینی ادارې کې یو اسلامي مدرسې کې دومره غټ او منظم او ښکلې عجایبګر تاسو څنګه جوړ کړی دی نو دا الحمدلله زمونږ طلبه کرامو ته په جامعې کې چې کم تعلیم ورکو کم تربیت ورکو هغه صرف د کتاب راسه محدود نه دی چې صرف یو کتاب وایي کتاب زده کی نه بلکې ورسره چې هغه طالب علم ته د معاشري هم پته وي د خپل ثقافت د خپل کلچر هم پته وي او په زمونږ په ثقافت کې کم غیر ثقافت انټر شوی دی هغه ورته علم وي او تاریخ هم ورته پته وي د خپل مشرانو کنټریبیوشن هم ورته پته وي چې موږ مشرانو کومې کارنامې وي څه قوم دپاره هغه څه کړي دي او د هغو اوسېدل څنګه وو ګرځېدل څنګه وو د هغو د ژوند د تېرولو طریقې څنګه وي نو الحمدلله په دې عجایبګر کې هغه ټول څیزونه خاص طور پر د خیبر پښتونخوا سره چې کوم ریلیټډ څیزونه دي او کلچر سره کلتور سره عدالته موجود دي عثمانیه هیلث کیر یونټ د دې ذمہواري تقریبا ما سره ده او یو فرست ایډ په بنیاد باندې یو بیسک فارماسي یا بیسک ډسپنسر په حیثیت سره دلته کې چارج ما سره ده دلته کې طلباء د پاره چې کوم فرست ایډ ده یا سیکنډ ایډ تاسو ورته وایي موږ دلته پرووایډ کوو طالب علم ته سټمک پرابلم شي یا دغه شانته کې فیور د هیډیک وغیرہ یا ماینر انجری وغیرہ شو چې کوم ډریسنګ وغیرہ هغه موږ دلته کې دي پرووایډ کوو باقي که کیس غټي یا طلبه طالب علم ته انټي بایوټیک یا نور داسې غټ انفیکشن یي ټیسټ وغیرہ دغه لپاره بیا موږ سره خپل امبولانس دی هغې سروسز خپله مدرسه پرووایډ کوي او بیا طالب علم په بالفرض پېښور ته لیږلي یا لارج او شیرپاو ته نو هغه مثلا
چې کوم امبولانس دی د هغې سروسز هغه بیا خپله مدرسه پرووایډ کوي. د مدرسه کې قرآن ګارډن جي تقریبا په پاکستان کې دا په لومبي ځل باندې دلته د تصور راغی جي چې په مدرسه کې د داسې یو چمن وي چې هغې کې هغه ټول بوټي موجود وي چې د کومو بوټو ذکر په قرآن کې راغلی دی. دا خبر دی واضحه وي چې په قرآن پاک کې تقریبا 22 بوټو ذکر راغلی دی او تعداد د هغې بحثي جوړیږي جي. هغه بحثي یا دغه 22 انواع چې کوم دي نو الحمدلله سوای د یو بوټي نه چې هغه دلته د موسمي اثراتو د وجې نه کیدی نشي کامیابېدی نشي نور ټول بوټي دلته چې موجود دي که هغه سیزنل دي او که پرمنټ پلانټس دي هغه دلته چې موجود دي. د قرآن ګارډن دا ځمکه دلته مدرسه کې تقریبا 1 جرب ده او دې کې لکه زمونږ بنیادي مقصد د قرآن ګارډن د وجود نه یو خدای چې مونږ معاشرې ته جي د شجرکارۍ یو ښکلی پیغام ورکو چې په دې وخت کې معاشره کې د ټولو نه لوی څیز هغه د آب و هوا یعنې د آلودګۍ د خطرات دي او دغې خطراتو دپاره مناسب څیز چې کوم دی بلکې ضروري هغه شجرکاري دی جي. دلته کې د طلباو خپل یو رفاهي اداره د عثمانیه ویلفیر ټرسټ چې دا د طلباو یو جماعت وي یو طلباو دغه وي هغې پوره یو منیج کوي ده. نو دې کې دلته کې مختلف رفاهي کارونه چې وي هغه کېږي. دې کې دلته کې کوم چې د جامع چې څومره د صفحې حوالې سره دغه وي نو دا ټوله صفحې طلبا په خپله باندې کوي. دې نه علاوه دلته کې مختلف د ثقافتي نمایش وي یا ډومبې چې زموږ کوم شو د ګملو نمایش د شجرکارۍ مهم په حوالې سره نو پای کې الحمدلله دا طلبا ډېر کافي هغه دلچسپي پکې لري او ډېر ښه بهترین نتایج د هغې مرتب کېږي. دغه شان دلته کې طلباو په خپل منځ کې دا ګیمونه وي فوټبال ټورنمنټ یوزي د کرکټ ټورنمنټ یوزي نو هغې کې دا طلبا هغه هم د دې د کومه رفاهي اداره دا دغه کوي. دې نه علاوه د مدرسې نه بهر هم د دې الحمدلله ښه کافي خدمات دي. مخکې چې کومه په دې بالاکوټ وغیره دغه طرفونو ته زلزله راغلې وه هغې کې دې کافي خدمات و. بیا چې کله مخکې هغه 2010 کې سیلاب رالو هغې کې ډېر کافي. بیا چې کله په ملکن ډویژن باندې هغه اپریشن و په هغې کې آی ډي پیز رالل هغې کې دې یو بهترین خدمات و. اوس دا تیر کال چې کوم مخکې کال چې دغه راغلی و د سیلاب راغلی و نو تقریبا د مدرسې د ټرست د طرف نه تقریبا 2 کروڑ روپۍ تقریبا دا په دغه متاثرینو کې تقسیم شو. د هغې ښه یو بهترین هغه خدمت او دغه چې هغه شوي دي. قدرمنو کتونکو تاسو وکتل چې جامعه عثمانیه نه صرف مدرسه ده بلکې دا یو لوی یونیورسټي ده. دلته دینی علوم سره سره دنیاوي یا عصري علوم چې کوم دي هغه هم ښودلی کېږي بلکې د ژوند طریقه ورته ښیي. د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د یو ذمهدار شهري په حیث باندې خلک ژوند څنګه تیروي دا ټول هر څه په دې یونیورسټۍ په دې مدرسه یعنې جامعه عثمانیه کې تاسو وکتل. ظاهره ده چې مونږه که تاسو وروستو کلونو ته لاړ شئ د مدرسې یو منفي سوچ چې کوم دی هغه په سوشل میډیا په میډیا یا د دې جنګونو د وجې کوم دی هغه د خلکو په ذهنونو کې جوړ شوی و. خو نن زموږ د دې خپرونې مقصد دا و چې تاسو ته د یو مدرسې اصلي یا حقیقي چې کوم تصویر دی یا عکس دی هغه تاسو ته وښایو او یقیني توګه مدرسه چې کوم ده هغلته صرف او صرف د امن خبره کیږي د یو ذمہدار د شهري خبره کیږي او د یو ښه مسلمان خبره کیږي. همدې سره زموږ خپرونه سر ته رسي. د الله په امان.